عوام پوئیږي نه ار څوک چې ورته را پاسې ده او لګیا شو دوی د ګډي رونه دی هغه پسې بین بیناري په دې نه پوهیږي چې دې مولا دا الفاظ وی دا حدیث ته کدا قران دی کدا اسی عربي پکار خداو چې عوامو کې دا اهلیت وې چې یو سره پاسې دلې هغه ورځي یو قبر باندې یو را پاسې دو تقریر کوي اوس ویرونو داده سے زیاده چې ملائکه ورته راشي نو په قبر کې به ورته وي چې النوم کنومه العروس خیرغه خبره ترې چوشوي ما لاس نونی و چې د خدای بنده چې ته دومره په شد بود نه بیا پوهیږي چې هلکه دلته علما ناستی او ته د عامیانو د لیډر پناه دومره در باندې سترګې پټې کړې دي چې الفاظ نه درځي دا د چرسیانو پیری لکه چرسیان یو پیر ځان له جوړ کی او په چرسو سکلو سترګې سری شوي خلکو ته خی چې زمونږ دا پیر سوچا سید د سترګې سری نو هغه پیر ته باندې دومره سترګې پټې کړې دي چې ته خبره نه پوهېږي وی ولی جی ما النوم کنومة العروس ته پوهېږي نه اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې زه څه وایم دا الفاظ نام ینومو نوم د امر صيغه ده د باب د نام ینومو النوم نه ده نوم ملائکی به دې مړي ته وایي نوم ودشه کنومة العروس کنومة العروس اس کاف حرف جر دے مدخول لجر ورکی نو انهم کنومة العروس دا سی غلط تے لکلکتا چی ہوئے چی دا اسمکا پاستا و اسمان ٹیٹ تے نو نوم کنومة العروس تو دمرا نہ پوئے گی تا حروف جارہ پی جندے حروف جارہ دی باو تاو کاف لام واو مزوا مسخلا رب حاشا عن علا حتا الا دا حروف جارہ دی دا مدخول خپل جر ور کوي او عربیت قواعد چي دي دا قوالب د معانی دي نو عزیزانو مونږ په داسې قهر په دې ملک اخته یو چې په شد بود نه یو خو بس مولیانم یو پیرانم یو بزرگانم یو نیکانم یو هرڅه حدیث کے راضی پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ بے دین وګوره پلاس 1900 باندې کا د لاس طاقت نشته په جبه ورته وایا د جبه رسید ورته نکیږي په زړه کې ور سره قطع تعلق او بایکاټ وکا نو چې د دریو کې
یو دې مونږ کړه نو اول خو به ته بې ایمانه د دنیا نه تیریږي او ایمان به نه تیری چې د بيدینو نه د بيدینو لاسونی وو نه د بيدینو لپاره جباوي او نه د بيدینو سره پړه کې قطع تعلق کو نو ته به ایمان نه تیری. چې د دې بيدینو بایکاټ قوم او ملک د ملک نه کړي ترغه پورې ستا د ملک تقدیر نه بدليږي. نو زما عزیزانو کده نو صرف د خدای ذات ته بل څوک نشته. تیرا جمعه ما تاسو ته ویلو چې خدای سره د هر سړي عشق حقيقي پکار په دې کائنات کې کستا خوخ وي نو هغه دې صرف د خدای ذات خوخ وي صرف او یاد خوخ وي نو هغه دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخ وي. ولې دې خوخ وي؟ ځکه چې دغه محمد عربي دی چې چا تا د پاره راهنمایي د داسې خسته معشوقې کړې ده. نو پیغمبر دا د الله او داغه د مخلوق په منځ کې رهبار وي قاصد وي. پیغمبر معنام دادا پیغمبر ته پیغمبر وای زکا چا د الله او داغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي د الله لار ورته خي. تاسو وګورئ رحمان بابا یو شعر دی چې لهبت رهبار پختل شما لهبت رهبار پختل شما خدای د سبي ویلی وی رهبار تا د محبوب د روب د وجه زدا غ رهبر نه پختنم نشم کوله اسنه چې خطرناک خبره ورته نه کړي. اوس لهبت رهبار دا ذوقي شه د زما عزیزان ایمانی درته مخپکیږي ما تاسو او مونږه په پویګم نه رهبار او بیا د عاشق او د محبوب په منځ کې او بیا د غیروب دا ذوقي سيزونه دي. په دې خبره ووري مونږ نه پویګو مونږ وختي خلق یو ها کو والا لکه دا مازیګر ټیم کې د الکان کونتر یلوزي کنه جی نو د الکانو ته ګوري دا سو ها کو ترغه یلوزي چې ترسوې پردې کونتر پینی ولینی نو پردې کونتر پیونی سي اوري بیا خرڅکی الکه والک تمه چې ته دا کونتر ولې ساتي بیخ ویجی دام تجارت ته نو زه دا پوینو ما چې کونتر څه تجارت ته خو ساتي او دانه ورکه پیسې په خوره سي فزول ماته نه جدا مازیګر کې چې مونږه لوزو کنه نو دا په دا نور کونتر غي ملوزولي مونږه ملوزولي نو دا غي کونتر زمونږ په دې سیل کې چراشي او کینی جال په واچو ویني سوا سوال بیا خرڅو وې دا زمونږ تجارت او دا رامیانو مال ما وی چې دا خاصه څه فزول کار دی دام قمقل نه دی. نو په باب د دنیا کې عزیزانو مونږ قمقل نه یو مونږ ډیرو خیال دنیا چې په سګټلې کیږي او په کم شي حاصلېږي اچل چې مونږ له سمره راضي دمر بل چاله نه ورس خو خبره د دین ده چې په میدان د دین کې بیا مونږ له چل نه راځي مونږ نه پوي والله العظیم خدای گواه دی چې په دې بیا مونږ نه زپه نه پوي اسی ها کو والا زمه ما زیګر کې کونتر ولو زولو والا پوي ګونه نو اسی می دارس کولو چې رهبار هغه قاصد ته ویل شي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې خبر وړي وروړي
نو عاشق وای چې د هیبت رهبار پختل نشم لهیبت رهبار پختل نشم خدای د سبای ویلی وی رهبار تا بیا د رهبار په وجه وصال شي محبوب سره وصال شي بیا د محبوب دومره رعب وي د عاشق په زړه کې چې بیا ورته کته نشي ورته وای ماوی مخبه سرګندو وینم یارا خدای را پیخ جدائی کړه په وصلت کې ورسره ناستې مو ورته کته نشي دغه وجه ده تاسو ذخیره حدیث وګورئ د پیغمبر تمام ادا چې ده بناوټ لاسونه خپې سترګې غاښونه شونډې ویښته قد قامت دا د کبار صحابو نه نقل نه ده کبار صحابه معنا مشران صحابه دا کردار ټول د صغار صحابو نه نقل ده کبار صحابو د سردار کونین نرستو قسم بخورو چې کوم تاسو کوی چې د حضور رنگ مبارک څنګه یا شونډې څنګه وي یا غاښونه څنګه والله کوم ولی ورسره بناست مون ورته چرې کتلی نه دینو نم کته شو په منبر با او دا تاسو ټول ما ته ګورئ کنه او زه څه شې نه یم کنه ټول ګورئ پیغمبر به چې په منبر ولاړو د کم صحابي سر به اوچت نو ټول بزمکه تکت دا جرأت چانه شو کوله چې هغه ته وګوري دا د چا مجال نو په وصلت کې جداو تاسو خیال راکړئ نو عرض می داو چې یو ورځ یو غلام دی او نوې مسلمان شوی دی چرته ورته کتلی چې کتلی دی په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی رانجا چول سنت دی د 200 مرزونو علاج دی شات د 200 مرزونو علاج دی پیغمبر ویلی دی رانجا درې سلایان یو سترګه کې درې بل کې شروبم د خاینه کېو ختمه به په خای سترګې او زمونږ زمانہ کې رانجه خو سوکا چینا کچاوا چول دا داسې مردار خلق دی ورپورې خان دي نن خو دې عام طور بعضی مليانو عادتي رانجه چول ډېر اچي نه مولا ګورې نه چې دا چټاکې رانجار وخت پسترګو کې اچول خان دی ورپورې سردار کونین با بلا ناغه رانجا چول عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب جمعتونو کې دالکان وای نو دوی اعلانو کې چې رونو زایما بیان بکیږي ا بیان کې څه صرف پاغه کتاب کې حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هیڅ نشته حدیث دی. نو تاسو دې ځان ته ګورئ چې هر یو کېړه یلی او ټاک لاندې هر یو کېړه یلو د نسوارو ډبیر او چته یو باروزی کینی نه
بس خپل 2 لکان چی اکین یا بیان ووري او د جمعات مقتدیان چې ټول ته بارو الکه څله بارو وتی الته چرته خرسره وای کلاو کوي کپکور دې سیلاب راغې ظالم خو یو منټ کې نه کنه یو منټ کې نه د پیغمبر حدیث بیانېږي کنه حدیث بیانېږي وای په ایمان چې قیامت به ورځ به شفاعت کبرا د جناب محمد رسول الله لوی شپارس کون کې با زمونږ د خدای په مخ کې اغوي او مونږ ورمخ کې شو چې جی وای بخا تاغه چې زما حدیث به شروع شو یو ملت به ورته نه کېناست تم عثمانه د شفاعت تمک مونږ به شفاعت کوي د دې خلقو به شفاعت کوي عزیزانو حدیث او قران دا د محبوب کلام او د محبوب کلام چې د عاشق په سینه 24 غنټه پروت نو او د تصور د بل شی وو نو خدای نه د جنت تمام کوا او رسول الله نه د شفاعت تمام کلامونه د بل څه شي او د بل چا به څه خبري او د بل چا به څه تقریری زما به څه خبري زما د ذات د بل چا به څه تقریر تاسو وګورئ یا به چرته ارزانی عام د ملک بیړه تبا ده خبره دا هغه ذات کوه چې هغه کور درته آباد کی چې کم کور به ابد الاباد د پاره تا سره ابد الاباد او هغه د جنت کور دی اب صرف د خدای او د رسول تقریر تا په وګي خودو او په هغه لار روانې دو نبات کیږي کدي مونږ تبایو زمونږ بیړی غر کدا خدای پراسته په منبر د پیغمبر ناستم چې د جنت بوی سره ونګورو بوی مونږ ژوند فراډ دی زمونږ ژوند دوکا ده زمونږ ژوند بېمانی ده زمونږ ژوند منافقت ته مونږ بیړی غر کدا عزیزانو پل اوس مصیبت بل دی کنه مصیبت دا دی چې مون قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون او بحیثیت کلام الله پہ جندلے نه دی حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبرانو پہ جندلې نه دی خبره د اچا سړی له خوان ور کوي چې وړاندې داغه شخصیت پیژندلې وي ته دومره خبره خو په پوهیږي ماماګانو تاسو یو هده مخ کې صف کې ټول بوډاګان کې نه یو زما په خبره نه پوهیږي په دې زړه ډېر خپایم نه دا خو خیر خدای مو خوشحال لره چې زما د مخ ته ګوري او زما مخ کې کار نه دی کار په خبره پوهېدو کې دی اسی سر خوځوي ما کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نو نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر څو پورې قرآن شوه نه نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی درج د سملو له نزو وزیران اعلانو کی چې دفترو ته نزو افسران اعلانو کی چې نوکرو ته نزو تاسو ګورئ نن د کلرکانو هړتال دی الکه څه چل دی تنخواه کم نن د لارو هړتال دی الکه څه چل دی ریټ کم دی نن د پلانو هړتال دی څه چل دی په
دار تال په ټول پاکستان کې ما غوګونو ترا نه غه چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې ترسو د پیرنګي قانون د عدالت نه لري شوی نه ترغه پورې با قلم ته نه لاس کوي او نه بچ دی د دفتر په دروازه خپک دی. تاسو چا کړی دي تر اوسه پورې؟ مونږ څه کوو؟ مونږ مولیانم را پازي الکه دا نه خدای به خکی خدای به رو بکیږي نه داسې یکدم چرته کې انا لله کور وران شو، خلق مړ شو، بیړی غرق شو، قبرونو کې خپې زوړندې رو دینه پس پترو کې سلويخت کال و چې دا ملک په دې دوکا ساتلې کی. بارت کالا وہی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. خدا پوئے گا او حکمران طبقہ پوئے گا، خدا پوئے گا او اگا خلق پوئے گا چت چا پلاس کے دا نظام دے او نیرا ولی. تاسو میں صرف دمر عرض دے چې زړه د خدای د مینې کور کول پکار دی. زړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کور کول پکار دی. نور ټولی مینه بس دا زمونږ دوستانه آشنایه تعلقات دا ټول بکواس یا زمونږ د زمانه دوستی او تعلق داسې پلانې مړ خان بجلیګر مولا وای مړ شو یاره خې خبرې به کولې لاړو بیرخه وته. عزیزانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نومې دی، صحابه ناستی وبنشتا زنګل دی. علی وبرا پیدا کا، علی د غرنه خپلاړو چې ګور یو چینه ده او یو حبشي په ولار د مشک ډکای لګیا دی. حبش ډیر تور قوم دی او ډیر تور. مکه معظمه کې حبش حج لراځي چې وی ګوره د شپې او به یریږي د سیمنډه به وایي داسې تور. حضرت علی هغه حبشي ته وی چې دا مشک لګمال راکه زما محبوب او بغوختي بیا در تر وړم. هغه ورته یو طرف ته شه، هغه لک سات لا یو طرف ته شه. بس حضرت علی دې زنونی وغه حبشي او مشک ته واغست او بونه ډکو ورتل دلته کېنه. صحابه ته وبراوړي حبشي ور سره راغ چراغه او یا صحابه دي ټول او د سنن په وکړه ویمس کله پیغمبر داغه مش په خله باندې داسې ګوتی خوي او بتی راتوي. د ټولو صحابه اوس کله او داس بیا چې مش کوم ما سره ابشي ته وی چې اسې دی غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی او سبس واله. هغه چوکته چې داسې نه چل ومن هذا دا څوک دی؟ هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هذا محمد محمد داده ویاو داده وی لا اله الا الله محمد رسول. ما ته پته نه و، ما اوریدلیو دا محمد چې ایمان راوړو. حبشي خو ډیر تور حضور جبا اغوسته و. حبشي ته وی دی خراش چې دی خو راوستو نو هغه جبا داسې کړو حبشي سینې سره ملاو کو او جبا په د پاسه داسې واچول. ډیر ساتي سینې سره نیولیو خو چې جبا ته لری کړه بیا هغه حبشي د سورلسمه سپوږمۍ غوندې پړته ده. هغه بیرنګ فطری پیدا شوه تور د پیغمبر سینې سره لګې دو باندې د سورلسمه سپوږمۍ غوندې پړته ده. تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې داو چې بل څوک خسته به په دنیا کې چې تبه په مین شي سوا د خدای نه، او بل څوک خسته دنیا کې چې تبه په مین شي
سوا د محمد رسول الله. نو کار کله خسته چې هم دغه دو دي